بسم الله الرحمن الرحیم. حقوق العباد باندې خبره شروع کړې وه. چیرې د حقوق العباد خیال ساتل. حدیث شریف کې راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایل دا ایمان چې دی د دې صد پاسه او یا ایسی دی نو افضل په دې سو کې لا اله الا الله محمد رسول الله او ادنا اغا دلار نه تکلیف ده شیر لیکول او حیا ویدانیم ایمان دی یا دا حیا دا د ایمان ایسه ده. دا اعلی پکې ذکر شو چې سو اغا لا اله الا الله ده او ادنا پکې ذکر شو چې دلار نه تکلیف ده شیر لیکول یعنی دا اساس دلار نه لیکول چې هغه مسلمان ته تکلیف ورکړي لکه دا مثال په تور د کېلې پوستکی شو د ام پوستکی شو ها یا مثال په تور غنه شو کانې شو خخته شو لرګي وغیرہ شو داسې چې هغه د خلکو ته په لار کې رکاوټ ګرځيږي دا د لار نه لري کول دا صدقه ده دا د ایمان ادنا ترين شعبه ده ایسه ده. پدې کې دې طرف ته نبی علیہ السلام مبارک د حدیث شریف کې چې ذکر وکړ دې طرف ته پکې اشاره ده چې دین ګره صرف د عبادت نوم نه دی. بعضی خلک ډیر مزګزاري خو لیکن د مسلمان حقوق نه پیژني نه د ټولو خیر بساتي معاشرت د دین ایساده چې څنګه با اوسېږي به څنګه مسلمان سره به رویه څنګه ساتي او لاری کوسي بسنګ ساتي دا د دین ایسه ده. نو دی کې خلاصه خبره دا ده چې استاد ذات نرور مسلمان ته یو وړو کې تکلیف مونږ رسی استاد ذات نه یو مسلمان ته ادنه تکلیف مونږ رسیږي نو ادنه تکلیف پسی ادنه تکلیف پدغی چې مثال بتور تا خو د کور وبره خوشی کړی پیښولې او کور نه دی وبره خوشی کړی او په لار رااله لار غونډه لمداده اوس لار لمداده خلکو ته تکلیف ته دا ګناه کبیره ده دا لوی ګناه ده. نن سبا کې خلک پدې کې نه دي ای لار سپاکی خزل ډیران دا روډ تر وولي لارې تر وولي دی لار باندې ډیرانونه ساتل جوړول دا ګوره ګناه کبیره ده. ولی ورور مسلمان ته تکلیف دی کنه یا خپل کور سپاکولو د پاره لارې ته خزل رښتل یا مثال په تور دغه د فروټ وغیرہ چلکی رښتل پوستکی او یا مثال په تور یو سړی دی د کار د پاره کور کې کار کوي مثال په تور کرشګ وغیرہ په لار کې وغورځول اوس که مثال په تور د کرزی وینو دا بدل نه کوي دا بار نه پریږدي که زیور کرنی نو زوزر دی نو یو ورځ د پاره مثال پته و او چې کله د کار پوره شو دی به بیا لار صفا کوي دا لار صفا کول په د باندې فرض دی که صفا نه کړه د ګناه کبیره وکړه لوی ګناه. من خلک عام طور باندې چې کله کار وکړو بس هغه شی نوم دقه صفات شي خلکو ته تکلیف وي که چا بیا صفا کړه ټیک تکلی نو خپل مالک نه صفا کوي خوري خلکو لارو تر ورزولې اوس پلارو کې ډی پی جوړې دي پلارو کې ډی پی جوړې دي سو کوئی نه چې دا زما حق دی ما ار سړی بس بدمعاش دی نو ار سړی سره سو وي بس موکل کو سو سویلی شو دي دا ګناه کبیره ده چې ستا په وجه د لارې اغا دغه برابر پاتې نشو لاندې باندې یعنی جوړواله پکې راغو چتواله پکې راغې دی باندې مسلمان ته تکلیف ته پیاده تم تکلیف ته او گاڑو تم تکلیف ته نو دا ګوره ګناه کبیره ده. یا اوس دی پټو والا دا چې کوم زمکی دي د زمکو والا اکثر دا دغه دی روډ تروتی دا غني دا د باندې حق ته چې دی به د لارې د چې کم سره راځي دا به کټ کوي د خپل پولی وضاحت پکې پولی کم ځای کی وي او غني را رسیدلې کم ځای تری دا بوټي را رسیدلې کم ځای تری دا د په لار کې خلکو ته رکاوټو ګرځي دا ګناه کبیره ده لوی ګناه ده. دې به خیال ساتي.
داسې بني چې مثال په تور وبد را پری خو د کوره لارې منستراله خلک زی پینسو چتي خلک زی مثال په تور سو کوي پری دا چې تا لارې توبر اپری خو دا په لارې کې خوري شوي خلکو ته پتلو راتلو کې تکلیف دا ګناه کبیره ده دا لوی ګناه ده د دې خبرو خیال ساته بیا افضل ترین په منځونو کې منځ هغه چې په لومبي سب کې وشي لومبي سب ته نبی علیہ السلام مبارک 3 پیره دعا کړې ده په څلورم ځل وروسته سب ته کړې ده وی که چاته د لومبي سب ثواب معلوم شي نو یې قران دازي به پیو کی چې لومبي سب ته ورسم دومره لوی ثواب دی حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام مبارک فرمای الله او د هغه فرشتي لومبي سب باندې سکی هغه باندې رحمتونه نازلې لیکن کله کرور مسلمان د تکلیفو کله کرور مسلمان د تکلیفو نو بیا لومبي سب ته باندې بیا برستو درېږي ضرور مسلمان د تکلیف نه بچکولو د پاره ترست سبت دویم تراله یا دویم کسی نو دریم تراله الله به د اجر دړم به سب درکې یا مثال پتور تمخ کې سب کې ولاړ یو مشر سپینګری راغی تا خو د مخ کې سب صفت فضایل وردل ته کلک ولاړ سپینګری راغی خپل کار به کې زو فضایل حاصلوم ثواب حاصل نه د مشر دب کې دغه سب تا مشر ته پری خودو الله به دړم به سب ثواب درکې دا خبر یاد ساتي نو سوچ کوي چې مسجد طرف ته ځي ها جمعه طرف ته ځي او د قصد لومبي سب د پاره څومره لوی ثواب دی لیکن کله کرور مسلمان ته تکلیفو نو بیا بشاته راځي د جمعې پر زوال وخت تل چې کله اذان وشي لومبي وخت کې دا لومبي اذان سره د دنیا تمام کارونه پتا باندې حرام خپل حلال خوراک هم در باندې حرام پورم به جمعه ته متوجه کیږي الګه فضایل کې ان شاء الله جمعه فضایل به ته بیا ویو خودونه فضیلت لري کنه چې څوک اول راشي هغه ته دونه ثواب ملاويږي لکه اوخي چې حلال کو د الله په لار کې تقسیم کو بل فضیلت دار چې اول ټیم کې راغی کنه او د امام سره نږدې کې نهسته نو چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي میدان مزید یو مقام دی البته د پیغمبرانو کورسې لګیدلی هر پیغمبر سره به د خپل امتیانو کورسې وي نو چې څوک د جمعې پر څومره پټیم راغی او امام سره نږدې کې نهسته د قرنګ خپل پیغمبر سره په میدان مزید کې نږدې وي څونه لوی مقام دی لیکن دلته اوس یو سړی راغی لکه د فضیلت وریدو خلک سیوا پټیم راغلی دی ها د چې را رسیده نو مثال په تور مخ کې درې سپډکو خو خلک له کولو ناستو د وی زمړه د شبوکم د دې خلکو بدی سټونو باندې بور وړم او خلک په لګمنس کې بزان لزې پیدا کوم دا حرام دي چې کوم ځای کې تا ته مثال په تور د جمعې په ورځ یو سړی راغی یا د مجلس ته یو سړی راغی او هغه راغی رستو او سکی په خلکو باندې په دیوګو باندې خپې ورړی او راځي دا ګناه کبیره ده ثواب نه دی ها د مسلمان دومره عزت او شرافت دی چې دی بس کوي دی په ارزه کې مسلمان سره خېګړه کې دونه پوري چې کله دی کور جوړي نو گاونډي نه به تاسو کوي چې دا کور زو چتومه ځکه دغه حق وای کنه دا حق سوي په هوانه بنديږي هغه نه به تاسو کې دا کور زو چتو دومره حق دی د دین لوانه تاسو اندازو لګوي الکه دا د مسلمان فریضه ده چې دی به د خپل کور چې څنګه پاک ساتي د غرنګ خپل غلې و صفا ساتي د خپل کور مخه به صفا ساتي منګه خلک عام طور باندې وبره خوشی کو نو دا پته راتن لګي چې ناله کولو دوک بند ده پېښولې نه اکثر په بل طرف روان شي بلکې اوس هر سړی دا یو مهارت غني چې سبو بلاره ته پرېږدم او هر سړی په دې باندې پهر کوي چې مړه ما ته څوک ساړه ویلی نشي الګ تا ته کو څوک ویلی نشي نو ورځ د قیامت شته مرګ بم د ډېر په روح بم د ډېر په سخت وزي د مرګ سختي بم باندې سختي او قبر ته رسیدو سره پورن بر باندې را باندې کوي د سب وجہ چې تا مسلمان ته تکلیف ورسو نو څنګه چې خپل کور سپي دغه سي د لارې سپي
د خپل محلې صفای خپل ناله چې کم کې ستا اوبر روان دي ته وته لک فکر وکړه چې یاره دا ناله خودل ته بند را دا خودلار نه یو خو بل خو خلک ته پسنګ په تکلیف زی د خپل اوبو بغام کې اوبه را پرې خو دي دا وسلګه پلار ډایرک را روان دي پلار ډایرک را روان دي دا مسلمان ته تکلیف ته د دې برنه تپوس کیږي په ورځ د قیامت او دا تلوي ګناه کې مبتلا او دا لوی ګناه دا په توبه نه ماف کیږي تر سوچ دا لار سم کړی نه د یو غم دی نه کړی رور مسلمان ته سہولت نه ور کړی نو دا ګوره ګناه کبیره ده الله دې عمل کولو توفیق راکړي دوه کې الله رضا شي ګناهونه تمام کړي